بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګریو، زه بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په دې سوشل میډیا باندې یو ډېر زیات بحث سټارټ دی. اول د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم میچ شوی دی، د هغې په میچ کې چې بیا د کیلالین په منځ کې کومه هغه تلخ کلامي شوې ده یا مطلب لږ ډېر فزیکل ټچ شوی دی، په هغې به حوالې سره څوک لګیا دې له سیاسي رنګ ورکړي، څوک له تاریخي رنګ ورکړي، څوک ورته په یو داسې نظر ګوري چې افغانیان چې دی هغه نمک حرامه دي او افغانیان چې دي زموږ دشمنان دي. په دې باندې لږ خبره کوو. لومبنۍ دا خبره چې په سوشل میډیا باندې خلک بیا د دغې میچ هغه کم فرینډلي پکچرز چې دي هغه شیر کړي او چې تاسو په دې خبره باندې خبرول، په دې باندې خبرول نه کوئ، مینه خوره کوئ. دا ښه خبره ده او د پاکستان د انډیا یا د هر داسې مخالف ټیم چې د هغې سره زموږ مقابلې چې هغه لږ سنسنخیز نو په هغې باندې نن سبا په خلکو کې ماشاءالله د اویرنس راغلی دی چې هغه دغه پکچر شیر کړي او په دې خوشحالیږي. ایون زه به خپله که زما څوک فیسبوک وګوري نو زه هغه به خپله هم شیر کړم او خوشحالیږم په د انډیا کې د بابر یا د رضوان او د ویرات کوهلي وغیره کوم پکچر چې نه هغه شیر کړم او په دې خوشحالیږم. مین خبره دا ده، خلک دا وایي چې ستاسو مثال پته نه چې د سده یو تاسو په څښه ځای باندې کښېنئ او د څښا شي خبره کوئ. دا ځکه دا خبره خلک کېږي، د دې مین وجه هم دا ده چې دا مسله شروع شوې ده څه نه ده. د مسلې مین کاز څه دی، وجه څه ده. نو کله چې ته د یو مسلې باندې جنرالي خبره کوې نو ته به لومړی د هغې مسلې هغه مین وجه ښایي چې لکه یاره دا مسله جوړه شوې ده څه د وجې ده. مسله جوړه شوې ده د وجې ده چې په آخري اورونو کې بالر چې دی هغه زموږ د پاکستان کوم کھلاړي چې دی هغه آوټ کو آصف و، بیا راغی هغه ورته اګریشن وښو او آصف چې دی نو هغه بیا پوش کو. نو مین خبره خو دا ده موږ چې کیل کو یا موږ د لبو نه څه زده کړه کوو نو په هغې کې مین خبره دا ده چې په موږ کې لومبې برداشت پکار دی. کیل خو موږ د لومبنۍ دا شیخي برداشت را دخي، سپورټمن سپیرټ را دخي چې یو سړی راشي. زه به صرف که موږ د دې سینیریو یا د دې خاص مسلې خبرې وکړو، په دې ځای کې د دواړو نه غلطیانې شوي دي. ایز ا بیټسمین، ایز ا بالر یا ایز ا سپورټسمین ستا یو سړي له پکار دی که هغه آوټ وکړو راغی نو هغه له په دې طریقه باندې اګریشن ښوول نه پکارلو چې راغی او د بیټسمین په مخ کې چې هغه په هره طریقه باندې په کومه غلطه طریقه باندې اګریشن ښوولی دی. ټیک ته هغه غلطي وکړه، په هغه کې سپورټسمین سپیرټ نشته یا هغه مظاهره ونه کړه نو بیا بیټسمین نه پکارو چې هغه دا چل نه وی کړی او هغه پوش کړی نه وي. په دې ځای کې خلک په دې دوه خبرو باندې خبرې کوي. خو دریم پهلو پکې دا دی که تاسو دې ته وګورئ نو د افغانستان کوم دریم کھلاړي چې راشي نو هغه هم پاکستان هغې بیټسمین دکه ورکړي او بیا دا خبره داسې ظاهري چې لکه نه زه خو خلاصې کړم، خو داسې نه و. هغه بلکل په هغې ټایم کې هم هغه چې هغه د پاکستان هغې بیټسمین له دکه ورکړي، هغه هم د هغې خپل اګریشن هغه اظهار کړی. خیر هغه خو آی سی سی اوس په تقریبا زما په خیال چې په دواړو باندې فاین لګولی دی او ویلی شي چې خیر زه خو له سوشل میډیا نه اوس لږ ډېر د کلاسونو د وجې د خپل ذاتي مصروفیاتو د وجې هم لږ لرې یم. ویلی شي چې هغې بیټسمین سوري بالر چې دی نو هغه معافي غوښتلې ده. نو زما په خیال چې دا د اعلی ظرفۍ یو مظاهره ده. د هغې نه علاوه د کم بهترین بیټنګ چې بیا په اخره کې زموږ نسیم شاه ورور کړی دی، زموږ خلک چې دی هغه ډېر زیات اپریشیټ کوي او دا ډېره ښه خبره ده چې موږ خپل سټارز یا خپل ینګسټرز چې دي اپریشیټ کړو. خو موږ له دا خبرو هم نه دي یېرول پکار که دغه نسیم شاه الله مکه سبا په نیکسټ میچ کې یا د هغې نه پس په میچونو کې چېرته ښه پرفارمنس ونه کړي، موږ به دغه خلک یو، موږ به بیا په نسیم شاه پسې خبرې کوو، لګیا به یو. نو موږ له یو اړخ ته که موږ هغه اپریشیټ کوو خو بل اړخ ته موږ له په ذهن کې دا خبره هم کېښودل پکار دي چې آیا که نسیم شاه نیکسټ ټایم له ښه پرفارمنس ونه کړو، ویکټ ونه اخیستو یا بالفرض بیټنګ ونه کړو، آیا هغه به موږ بیا دغه شانې کریټیسایز کړو؟ نو خیر دا یو څو خبرې دي. د هغې نه علاوه بس صرف زه تاسو ته وایم کم پبلک فیګرز چې دی یا کم خلک چې په پبلک کې یو کار کوي هغه هلته ورډز وي، هغه ایکشن کوي، نو هغه د هغې کس د هغې ایکټ کولو نه یا د خولې د راوتو نه پس هغه ورډز چې دي هغه ایکشنز چې دي هغه بیا پبلک پراپرټي ده. نو زه به صرف په آخره کې دا یو خبر هم تاسو ته وکړم چې کم پبلک فیګرز دي، کم پولیټیشنز دي، کم سپورټس مینان دي، هغه له دا پکار دي چې هغه په فیلډ کې هغه په پبلک کې یو د داسې بهترین انداز مظاهره وکړي چې خلک هغه فالو کړي، ځکه چې زموږ خلک چې دی هغه فالو کړي. یو به زه په آخره کې دا خبره وکړم چې ډېر زیات د افسوس خبره ده په سټیډیم کې چې کم وروستو بیا د عوامو هغه کم ریاکشن راغلی دی او هغه چې بیا کرسۍ راغستې دی پاکستاني فینز یې والي دي یا د هغې په منځ کې چې هر څنګه چل شوی دی. همیشه پښتانه به حیثیت زه د صحافت یو سټوډنټ یا هر سړی دا کوشش کوي چې د
پښتنو چې کوم پروفایلینګ شوی دی د یو دهشتګرد په حیثیت باندې د یو انتها پسند په حیثیت باندې موږ د هغې کوشش کوو چې موږ د هغې مخنیوی وکړو موږ دا خبره ظاهره کړو چې پښتانه داسې نه دي پښتانه چې دی امن پسند خلک دی په پښتنو کې باچا خان په شان خلک دی چې هغه بالکل د عدم تشدد پیروکار دي خو تاسو صرف په دې خبره کې پښتنو دپاره یو لمحه فکري ده چې تاسو سوچ وکئ چې په دغې ټایم کې انټرنیشنل میډیا وه تاسو په دغې ټایم کې کسان راځي د سټیډیم هغه کم کرسۍ یا هغه ډایس دا چې دی هغه ماتي او بل سړی پرې وخي او که سوچ وکئ دې خبرې ته هغه کسان چې دي هغه د پښتنو په لباس کې دي موږ وایو که اسامه بن لادن راغلی دی هغه د پښتون نه دی تاسو د پښتنو په لباس کې ولې ښایي انټرنیشنل میډیا طالبان د پښتنو په لباس کې ولې خیر دا خو یو غټ ټاپک دی خو صرف تاسو د پښتنو ته خبره کوم چې په کوم ځای کې موږ او بلکې هر پښتون کم سوچ او یا چې کم د چا اواز خلکو ته رسي موږ دا کوشش کوو چې موږ دا خبره ظاهره کړو چې موږ یو داسې کار ونه کړو چې په هغې کې بحیثیت پښتون موږ بدنام شو. زه په خپله د کراچي یونیورسټي په ماس کمیونیکیشن ډپارټمنټ کې یو پښتون یم خو تاسو یقین وکئ چې زه په ډپارټمنټ کې هر انسان فرشته نه ده خو زه په ډپارټمنټ کې چېرته هم داسې کار نه کوم زه یو پښتون یم زه دا ونه یم چې یو سړی ما ویني او هغه دا خبره وکړي چې ګوره ټول پښتانه داسې دي زما د ایکشن نه زما د ورډز نه یا زما د جیسچر نه دا خبره ظاهره نه شي چې یار ټول پښتانه به داسې موږ په حیثیت مجموعي یو ججمنټل قوم یو نو موږ چې یو کار یو سړی وکړي موږ دا ټول به داسې نو زما د پښتنو دا سوال دی چې میچ چې دی یا ګیم چې دی هغه تاسو د کرکټ د یو ګیم د حیثیته پورې هغه واخلئ د هغې نه ذاتي اناد او دشمني او بیا په هغې پسې طرفګنۍ دا شیزونه مه جوړوئ ګیم دی یو هیلدي اکټیویټي ده یو ټیم چې دی هغه ښه ګیم وکړو بل چې دی هغه کم وکړو کم چې کم کړی هغه د کوشش دی چې هغه ښه وکړي او ښه سیلیبریشن پکار دی نو صرف تاسو دا خبره کوم او په اخره کې بیا دا خبره کوم چې آیا پښتانه به کله راپاسي کله به پوهیږي چې موږ دنیا چې دا موږ په ډېر غلط شکل کې ښي او موږ دې دنیا ته ځان په خپله یو داسې سنیریو جوړ کړو یو داسې ماحول جوړ کړو چې دنیا موږ په خپله وښي سبا که زه چاته ډېر ویم په انټرنیشنل میډیا باندې یا چاته ډېر ویم چې پښتانه پوره من خلک دی هغه به راځي او ما ته وایي دغه سټیډیم ویډیو ښي چې دا وګوره په میچ کې زموږ بدقسمتي دا ده او دا خبره یو ډېر جنرالي په پاکستان کې عام ده چې پښتانه چې دی هغه ډېر انتها پسند دي ډېر ایکسټریمسټ دي که هغه محبت کړي نو هغه هم د انتها پورې کړي که هغه دوستي کړي هغه هم د انتها پورې کړي په پښتنو کې اعتدال ولې نشته باید کې میانروي ولې نشته باید یو بیلنس مقام ولې نشته دا زموږ لپاره د سوچ خبره ده زما په خیال دا ما چې کوم خبرې کول غوښتل هغه ما وکړو په اخره کې تاسو ټول زمانه که په دې خبرو کې څه امپروفمنټ کېدی شي یا څه غلطي شوي نو هغه تاسو ما ته هم په کامنټس کې ووایئ شئ په اخره کې تاسو ټول اجازت غواړم د الله په امان.